الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره صدق الله العظيم. دا سورہ عبس شروع کو. عبس په عربی کې تندی ترولو ته وایي چې سړی دا تندی تریو او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندی مبارک تریو کړی و نو دا ډېره لویه خبره ده. نو دا لفظ راواګستی شو دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو او مکی دی د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی او دا صورت ډیر زور د عقیدې په اصلاح باندې ورکوي او د الله رب العزت په توحید او پشتوالي باندې هم زور ورکوي او اثبات د آخرت هم کوي او په دې کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت باندې قرآن بیان کوي. یو ځل صنادید قریش راغلی دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستی نبی علیہ السلام هغې ته دعوت ورکوي. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی په سترګو باندې معذوره دی او ړوند دی او را روان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه صنادیدو سره په مجلس کې ناست دی دعوت ورکوي او دی خو اینی نه چې دا وویني نو پته به ولګي چې یاره پیغمبر خدا خو مشغوله دی ماله زیاتې خبرې نه دي په کار او دی په مخه باندې بس دا زوتوي چې یا رسول الله علمني مما علمك الله دا الله پیغمبره ما په هغه باندې پوهه که چې الله ته په څه باندې پوهه کړې. اوس دا یو ځل نه دی بار بار وی نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې صنادیدو سره خبره جاری اوساتله او مطلب یې دا و چې دا غټایټ اسلام قبول کی نو ټول قوم به اسلام قبول کی او حضرت عبدالله ابن ام مکتوم ته توجه ورنکړه بلکې تندی تریو کو او وتولى معنا داره چې هغه صنادیدو د قریشو سره خپل گفتگو جاری وساتله. نو د دې نه وروسته چې بیا کله به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې کله هم دا نبی علیہ السلام دربار ته راغی نو نبی علیہ السلام ورته خپل څادر وغوړو څادر به ورته وغوړو او به فرمایل چې مرحبا بمن عاتبني الله فی ستړي مشي دي هغه انسان ته چې الله زه د هغه په باره کې ملامته کړی او دا د سترګو معذور انسان دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مؤذن هم دی او دا پسترګو معذور انسان
د ژوند په آخري حصہ کې په قادسیه کې په مړو په ستر پړندو سترګو بیرغ او جنډه اوچته کړې د جهاد، او په قادسیه کې هلته شهید هم شو. نو الله رب العزت پیغمبر خاص سلام ته عتاب ورکوي، خدا عتاب د تلطف او د نرمۍ دی چې نبی علیہ السلام سره برای سلام مخاطبه نه کوي چې تا ولې داسې وکړه، تا ولې داسې وکړه. نو د غایب صیغې استعمالی، دا انتهایی عظمت شان د جناب رسول الله ته اشاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی. عبسا تندې تریو کو، دا تندې داسې را تریو کو، وتولا واوړېده، یعنی توجه یې ورنه کړله. ان جاءه العما، د دې وجې نه چې راغی دته یو معذور انسان په سترګو ړوند چې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه دی. وما یدریک لعله یزکا، پیغمبره وما یدریک څه شی پویه کړی تا لره، ته څه خبرې لعله کیدی شي دا په سترګو ړوند انسان ستا را ملګری یزکا دی د خپل ځان تزکیه وکړي، د خپل عقیدې او د عمل درست کړي. د مینه ده، د شوق دی، دی په شوق را روان دی د علم د زده کولو. دا د دې وړ دی چې دی له توجه سړی ورکړي په نسبت سره هغه غټایټو ته چې تی پر سپېمو پورې دا علم خلی او تا ته را واپس کوي. او یذکرو، یا دې پن حاصل کی دا ړوند سړی ستا نه چې کوم هدایات او تعلیمات، کوم علم د وحی علم ستا نه واوري، نو کېدی شي چې په دې باندې دې پن حاصل کی. فتنفعه الذکرا، او فایده ورکړي دته دا وعظ او نصیحت. اما من استغنا، هر چې هغه څوک دی چې هغه ځان بې پروا ګڼي، الله ته خپل حاجت، د خدای پیغمبر ته خپل ضرورت، او دین ته هیڅ قسم خپل حاجت نه لري، او متکبر دی او مشرک دی. فانت له تصدى، ته هغه طرف ته توجه ورکې، هغه ته وړاندې کېږي، او د هغه سره بحث مباحثه جاری ساتل غواړي. وما علیک الا یزکا، پتا خو لازمه پتا باندې د دې هېڅ بوج نشته الله یزکا چې دغه غټایټ او دغه مشرکان چې ځان غټ ګڼي او مستغني ګڼي، چې دوی د ځان صفایي او د عقیدې صفایي ونه کي، نو الله خو تا نه تپوس نه کوي. ستا کار دعوت الله پیش کول دی وتا کړی دی، تا خپله ډیوټي سر ته رسولې ده. اوس که مني او به مني، او که نه مني نه مني، په تا باندې خو د دې خبرې څه بوج نشته. الله یزکا چې دا مشرک خپله عقیده او خپل عمل، خپل معاشرت او معیشت نه ټیک کوي او نه پاکوي، په تا باندې خو څه بوج نشته. و اما من جاءک یسعى، هر چې هغه ملګری دی ستا چې راغی تا ته یسعى رامنډې وایي، د علم وږی دی، د دین وږی دی، مینه او شوق یې دی، رامنډې وهي. وهو یخشا، او د الله نه یریږي. داسې د ریا او سمعت دپاره نه، بلکې د الله یره یې پړه کې ناسته ده. فانت عنه تلهی، پس ته د هغه نه ځان غافله کوي، او د هغه نه ځان نه انګاره کوي، په هغه باندې ځان نه پویه کوي، هغه له توجه نه ورکې. که الله داسې نه وه پکار، یعنې معنا دا ده چې لا تعد، لا تفعل بعد اليوم هذا، د نن ورځې نه وروسته ګورې دا کار به بیا نه کوي. لا تفعل، کله کلمه ردعه ده، دې ته کلمه زجر وایي، دې ته کلمه ردعه وایي، داسې نه وه پکار. انها تذکره،
دا د قرآن آیاتونه دا خو تذکره ده، دا خو وعظ او نصیحت دی. فمن شاء ذکره، په د چا چې خوښه شي پن او نصیحت دی قبول کی. دی کې لا اکراه فی الدین، په چا کې جبر، په دې دین کې په چا باندې جبر نشته چې ته به څوک په زور مسلمانې، په زور مسلمانول نشته. او بیا د قرآن شان الله ښکاره کوي. دا قرآن څنګه کتاب دی؟ فی صحف مکرمه، دا زما ستا مخې ته پروت دی. دا دی د دې باره کې وایي څه وایي؟ فی صحف مکرمه، لیکلی شوی دی په هغې پایلونو صحیفو عزتمندو کې. دا په عزتمندو پایلونو او صحیفو سپارو کې دا لیکلی شوی دی. مرفوعت، اوچت شان والا کتاب دی، اوچت شان والا کتاب دی. مطهرت، پاک او صاف کتاب دی. دې کې د شیطانانو در اندازي نشته او نه د محرفینو تحریف دی کې کار چلولی شي. مطهرت، پاک صاف کتاب دی. کم عقیده پیش کوي هغه صافه ده، کم عمل پیش کوي هغه درست دی، کم معیشت او معاشرت پیش کوي هغه پاک او صفا دی، کم خلافت پیش کوي هغه بالکل عدل او د انصاف دی. او دا کم ځای کې دی؟ بأیدی سپرتن، دا په لاسونو د هغه پرشتو سفیرانو کې دی. سفرا جمع د سفیر ده. د الله او د الله د پیغمبرانو منځ کې چې کومه سفارتکار دی پرشتي، د هغې په لاس کې دی. کرامن، هغه عزتمندي دي او بره را نیکانی دي. نیکانی عزتمندو پرشتو په لاس کې دی. او مولانا صابونی دوم ترجمه کړې ده. بأیدی سفرتن، په لاسونو د هغه علماو کې دي. کرامن چې هغه عزتمند دي، برارا نیکان دي، یعنی پرشته صفت علما، د هغې په لاسونو کې قرآن دی. اوس الله چې په انسان باندې څونه نعمتونه کړي دي، وفي الآفاق وفي انفسکم، په دې اطرافو کې او خود ستاسو په ځانونو کې د نعمتونو یو بهیر دی. دا یو پرزه د انسان د بدن دا مستقل نعمت دی او دا الله تعالی موږ او تاسو ته راکړی دی. تلاشه با یو ګردې قیمت پر بازار کې تپوسو که په لکونو روپۍ دی یو ګرده، دکه یوه سترګه. ما تعالی خدای اسې خیراتی را کړي، څه قدر یې موږ سره نشته چې دا په هغه کار کې ولګو چې زموږ رب په موږ د هغې په وجه موږ او تاسو نه راضي شي. دا موږ په اوتو بوتو په ګډو وډو کې او په غلطو کې استعمالوو. دا سترګې، دا غوږونه، دا ژبه. او بیا نو الله وایي قتل الانسانو، انسان دی مړ شي، ملعون دی شي. ما اکبره، څه شي ناشکر ګرځولی د دې نعمتونو. ما اکبره، څه شي منکر ګرځولی دی، یعنی څه شي ناشکر ساز کړی دی په دې بے شمار نعمتونو باندې. او دومره تکبر کټوي او د تکبر یو مجسمه ته سازه شوې ده او دې ته نه ګوري چې زه څه نه پیدا یم. من ای شیء خلقه، د څه څیز نه الله تعالی دې پیدا کړی دی. من نطفه، د یو څاڅکي اوبو نه پیدا کړی، پلیتې اوبه دي. حسن بصری وایي هغه څوک به څنګه تکبر وکړي چې هغه د امتیازو په لار باندې 2 ځله راغلی دی. د پلار د ملا نه چې منتقل کېده نو هم د امتیازو په لار باندې ولاړه، او د مور د رحم نه چې پیدا کېده هم د امتیازو په لار باندې راووته.
حسن بصری رحمه الله د صحابه شاګرد دی او یا سړی بس تکبر کی چې د امتیازو په لار باندې 2000 راوته دی او هغه تاسو ته خو ما دا ویلي دي چې یو سړی داسې وایي چې من کان اوله منن و آخره منیه د چا اول ابتدا یو ساس کې د منی دی د پلیت اوبو دی و آخره منیه او آخر کار په سر باندې مرګ تړلی دی دا به څنګه تکبر کوي او یو سړی داسې وایي یبن التراب و ماکول التراب غدن ای د خاورو زویا سبا له خاورې کیدونکې یبن التراب ای د خاورو زویا سبا له خاورې کیدونکې اکثر فانک ماکول و مشروبی پر خپل تکبر کې کمی وکا ته خو خوړلی شوی اوس کلی شوی مړه ستا په باره کې خو فیصله شوي چې ته نه دا ټولې خبرې زمونږ نه پناه دي ځکه زمونږ طریقه غلطه شوې ده زمونږ دماغ غلط شوي دي زمونږ کاروبار غلط شوی دی سره د علم نه موږ نه پوهېږو سره د علم نه پوهېږو دا ولې نو ځکه وایي خلقه پیدا کړی الله د انسان لره په مختلفو ادوارو کې نطفه وه علقه وه مضغه وه عظامو اذا شاء نو فقدره پس اندازه کړی دی هر اندام په خپل خپل ځای باندې برابر که د یو غوږ دی اوږد وی او بل د سوی نو بیا به څنګه وه او دا یوه شونډه دې لاندې تللی وی او دا بله باندې بیا به څنګه وه او دا یو لاس دی اوږد وی او بل دې لنډ وی چې د خپو کې وا چېرته اکسیډنټ کې د سړي خپه لنډه شي الله دې امانو کې څونه بری ښکاري بیا دا ټول الله اندازه باندې پیدا کړي دي ثم السبیل یسره بیا لار اسانه کړې ده الله د مور د خېټې نه چې راځي هغه لار الله ورته اسانه کړې ده نو دنیا ته راشي ثم اماته بیا وجنی الله دلرا فاقبره نو د لپاره یې قبر مقرر کړی دی حکم یې کړی دی چې دا په قبر کې خښ کوي دا د انسان په قبر کې خښول دا د انسان لوی اکرام او لوی شرافت ته اشاره ده چې داسې نه ده چې وی غورځوو چې مارغان او سپي او لیوان یې وخوري دا د عزتمندۍ خبره ده چې انسان نسا او خطا په عزت باندې په خاورو کې کېدی او که کیم نه ښوده نو بیا 3 ورځې پس پر کور کې وی تاسو هم نشئ کېناستی دا کور ورته بیا پرېږدی د انسان ته ثم اذا شاء انشر بیا کله چې د الله خوښه شي نو راپورته کوي به دې لره شپېلی وی اسرافیل وی او دی ور سر نه بیا خاورې سنډي او راپاسي به د میدانې حساب کتاب ته به ځي کله داسې نه وه په کار د دې دومره وعظونو او نصیحتونو سره دومره بدماشي او سرکشي او په شا باندې تلل نو په کار د دین نه لما یقضي ما امره نه دی پوره کړی انسان هغه خبره چې الله ورته د هغې امر کړی دی انسان په دې کې پیل شوی دی چې د الله تعالی ورته د کومو خبرو حکم کړی دی د هغه حکم نه هغه حکم د سر ته نه دی رسولی انشاءالله سبا له بیا دا د انسان په جوړ باندې خبره وشوه سبا له به دا خبره ده چې انسان د دې خپل خوراک ته وګوري چې کومه نوڼۍ خولې ته وړي په دې لږ سوچ وکړي دا په څومره اتوارو باندې زما دې خولې ته راورسېدله او څنګه وه او څنګه پیدا شوه او چا پیدا کړه او زما دې خولې ته څنګه راورسېدله انشاءالله سباني سبق کې به دا وایو واخر دعوانا ان الحمدلله دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف و ترجمو باریکو باندې پوهه کړي دې سره سره الله موږ له پرې واینده کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي څوک دې له کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمتۍ تباهۍ کې
یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. یا الله د مسلمانانو څونه مردگان دي زنانه نارینه وبخې، څونه د مسلمانانو بیماران دي هغې ته شفا کامله عاجله ورکړي. یا الله زمونږ دا ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کې، د سنت په رنګ کې رنګ کې، د توحید په رنګ کې رنګ کې. یا الله د دې ظالمانه قوانینو د دې نه موږ زر تر زر خلاص کې. یا الله خپل قانون او خپل نظام راولي او د هغې په ذریعه پاکستان کې پوره استحکام راولي. دا مجبورۍ او ضرورتونه او دا سودی نظام الله د دې نه موږ خلاص کې. دې سودی نظام په نتیجه کې الله قوم تباہی او بربادۍ طرف ته روان دی. د دې نظام نه دې سودی نظام نه الله موږ خلاص کې. خدایا بابرکته نظام د قرآن و سنت نظام پر عمل کې راولي. یا الله جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کې دې کې څومره کمی دی د غیب او خزانو نه یې پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګان زړونه د عبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړي. دې قرضونو د ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. یا الله دا زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه